باب ما جاء فی صفت الجنہ. امام بخاری باب دی په هغه روایاتو کې چې هغه راغلي دي په بیان د جنت کې د جنت صفتونه پکې بیان شوي دي، د جنت هغه خوبیانې پکې بیان شوي دي. وانها مخلوقه، او دا جنت ته اوس نه پیدا دی. دا ځکه وایي چې بعضې داسې لکه معتزله وایي دا جنت به بیا چېرته پیدا کېږي. نه جنت ته اوس نه پیدا دی او تیار دی. قال ابو علیہ مطهرة من الحیض والبول والبزاق. د جنتی زنانو په باره کې دا راغلي دي چې ولهم فيها ازواج مطهرة، د دې لپاره به پر جنت کې پاکي بیبیانی، نو دا پاکي برسنی من الحیض، جنتی ښځو باندې به ماهواري نه راځي، او دارنګې والبول هغې به ایک او دو به هم ورته نه راځي، او والبزاق د هغې په خولو کې به لاړې هم نه راځي چې خراش کی توکي. کلما رزقو، الله فرمایي کلما رزقو ارواری چې روزي ورکړی شي د جنتیانو ته، څه مطلب؟ اوتو بشیئن، راتلو کړی شي جنتیانو ته په یو څیز باندې، یو قسم خوراک راغی هغه دوی وخوړو، هغه اوچت کړی شو، ثم اوتو باخرى، بیا بل خوراک کېښودی شو. نو قالو دا جنتیان وایي چې دا خو مغه زوړ شی دی، دا خو بدل نه شو. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، دا خو مګه روزي ده چې موږ ته یو ساعت مخکې راکړی شه، یعنی اوتینا من قبل، راکړی شوي ده موږ ته مخکې نه. اوس دا خبره به دوی ولې کوي؟ ځکه به کوي و اوتو به متشابهه، ځکه راتله به کړی شوي جنتیانو ته پر خوراک متشابه، مخکري خوراک رنګ او جسامت او د دویم به یوي، یشبه بعضه بعضا، مشابه به بعض خوراکونو بعض سره، او ویختلف فی الطعم. دا بله خبره ده چې خوند به بدلی، مخکنی چې کم خوندو نه به یو شانو، اوس چې کم طعام دی نو رنګ حقه دی او خوند ډېر بدل دی. نو دی وجې نه فرشتې به ورته وایي چې یا عبدالله کل، اللون مختلف والطعم واحد، خورئ خورئ رنگ بدل دی خوند یو دی، خوند بدل دغه دا رنگ یو دی خوند بدل دی. او قطوفها دانیه، د جنت مبارک راځي چې د جنت میوې به نږدې، قطوفها میوې د جنت. نو دی وایي چې یقطفون کیف شاء، راشوکوي به دې له څنګه چې د دوی خوښه شي، څنګه که ناستې او که ملاستې او که ولاړې. جنتي به چې جنت ته ځین دی به زری زری، نو چې لاړ شي نو هغه ته به بیا داسې راحت الله ورکي، که دی پروت دی نو دا میوه د جنت د څانګه راښکته شوې میوه پکې ده، او دی وایي چې دا زما د خولې له راشي، د خولې له به راشي، خولې له به دې راشي. او که په ناسته وی نو میرا شو کولی شي، که ودرېږي نو امبیره شو کولی شي. او دانیتن مانوم دقه ده قریبتن، دا میوې به د جنت د جنتیانو ته نږدې وي، په ملاسته او په ناسته او په ولاړه باندې په هر لحاظ باندې به تا لاس وررسي. او علی الارائک متکئون، نو ارائک څه ته وایي؟ دا جمع د اریکتون ده، په معنا د تختونو باندې دی.
دا جنتیان به په تختونو باندې ناستی او یو بل ته مخامخ به ناستی ځکه خفګانونه بنی. وقال الحسن النصرة في الوجه النظرة في الوجه، دا تازگی به په مخ باندې وي، دا تازگی به جنتیانو په مخ کی، دا مخ به تازه پړکیږي با. او والسرور في القلب، او دا خوشحالی به په زړه کې. قال مجاهد، وای امام التفسیر امام مجاهد، سلسبیلا په دې کې به یو چینی چې هغې ته سلسبیل ویلې کېږي، یعنې معنا دا ده حدیدة الجریې، تیزه بیدونکي دی. حدید په معنا تیز دی دلته، تیز بیدونکي، تیزه بیدونکي چینه بی سلسبیل. او دی جنت کې به شراب څکلو جایز دي، خو دا ګنده شراب نه دی د دنیا ده، هغه د نهر شراب دی. نو دنیا پر شرابونو کې د ګرد دړ په خلکو راځي، قولنج ورته وایي یو بیماری د دینه په شرابونو پیدا کېږي. دا دړ بر جنت په شرابو کې نه. شرابي چې شراب وڅکي او د نشه کې پروت وي او بیا را بیدار شي نو د سر خوږېږي، نو په دې کې به سر خوږې دی. وی غول مانا وجع بطن، چې لا فيها غول سمانا ده، په دې کې به د خېټې درد نه وي. او ينزفون لا تذهب عقولهم، د دې نه به د دوی عقلونه هم نه ځي. دا دنیا دا شراب چې وڅکي نو دا بې عقله شي، او داسې بې عقله شي چې عقل یې بلکل ختم شي، پټ شي، او دنه یو کیلونه ساده شي. د امام قرطبي لیکلي دي، وایي دا شرابي چېرته یو شرابي شراب چې شرابي شراب وڅکي که نه په ځان نه پوهېږي، نو یو شرابي شراب څکل نشه شو چې اډیس کې شرسي، بس بیا به لپې را ډکول په مخ به راچول او لپې به را ډکول. بس نو اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین واجعلني من عبادك الصالحین. وایي دا دعا به یې ویله او شراب یې په مخ باندې راچول. ښه یو بلو هغه شراب وڅکل، نو چې دا خبرې شرابو باندې ډیس کې شه که نه، نو دې کې په دې شرابو کې ګوړه مچوي د خوږوالي دپاره. نو هغه دا ځای نه ګنده و، نو سپی راغی دا ځای نه یې ونه څټم. نو دی ورته وایي چې اکرمک الله کما اکرمتني، خدای دې داسې عزتمند کا دا څنګه چې زما عزت وکړه ما ښکلې. هغه سپی و. نو خلاصه دا ده چې دنیا دا شراب وڅکي دا کیلونه ساده شي. او دا څه کې په دې تخبۍ په علاقه کې یو خان و، او هغه شراب څکلي او بیا راوتی و، خپل انګورې په مخه کړی و، او زوی اوس سوال ته ولاړ دی. بس چې هغه نه کلارې زوی کمانچه راواخیستی یو څو ډزې یې ویشتې سې مړ. دې ته ام الخبائث په حدیث کې، ام الخبائث د تمامو پلیتو جړ لارې. دا منګه چې د خلکو ته چې ملک شریعت راولو که نه، او دا یاران راسه اتفاق نه کوي، دا خو مسلمانان دي، خو دا په دې شي عادت شوي دي. نه دې کې څه شي دونه ګران دي، تاله په اویا په اتیا روپۍ نه درکوي، په زرګونو باندې یو وړوکی بوتل کې کېږي. او د دې وجې نه دې خلکو په لږ شکار نه کېږي که نه، کورونه چې دوی سره نه یو لکونه ورسره نو میاشتې نه تېرېږي، ځکه چې هغه دغه قیمتي شی نه الی او دا بیا ورړی.
نو دا خبره مې کوله چې دا ينزفون معنا لا يذهب قولهم. وقال ابن عباس عبد الله بن عباس امام التفسیر وايي دهاقا ممتلئا وكأسا دهاقا ایبا کاسې ډکې داسې سر داسې به دا دغه پې سړه کېږي بلکل د سکو پورې به ډکې کړي او دا چې شراب څکي نو بیا د ازدواجي تعلق هم په سړي باندې غالب کېږي نو کواعبا د دې دپاره به نوجوانې جینکۍ بلکل نوخیزې نواهده د نواهدو معنا دا ده چې د سینې بیا نیغې نیغې ولاړي دا یې معنا او دوی به په دې کې ورته شراب ملاویږي الرحیق الخمرو خالص شراب بی او مختوم ټکی راغلی دی ورسره هلته قرآن کې مهردار بی مهر دا مهر به مات کړي بیا به څکي او د دې وجې نه په حدیث کې راځي چې چا دلته شراب وڅکل هلته به الله یې د شرابونه محرومه کړي په جنت که فرض کړی جنت ته لاړ شي شراب به نشي نه ورته نه ملاوي او تسنیم مانا یعلو شراب اهل الجنه او دارنګي چې کوم دی او دی کې چې کوم دی دی ته به اوبه به څکلی کېږي من تسنیم د تسنیم چینې نه نو معنا دا ده چې چوت به یې هغه څکل د اهل جنتو او ختامه هغه مهر د دی یعنی توینو هو خټه چې خټه ته تاو کې او بیا پې مهر لګوي او مسک په معنا د دغه باندې دي د چې خټه د دې به مسکي یعنی مشک وي مشک به د دې بوتل د غاړې نه تاو شوي او مهر به پې لګېدلی او نزواهتان معنی پیازتانې نورې دوه چینې به وي نزاهتان معنی په پیازتانې په سړک باندې به بهیږي او یقالو موزونتن منسوجتن موزونتن په معنا د منسوجتن اودلې شوي به او منه وزین الناقه او د دې نه هغه تانګ د اوښې دی تانګ په اوښ چې کې جاوه واچې او کته واچې نو لاندې دوه پړي په یو کې کړۍ مونږ سړنډګانو باندې سکه په خوا کتې اچولې نو هغه که به یو طرف ته به کړی وه په پړي کې او بل طرف ته به تش پړی و نو به م راکړه نو دا پړی به م په کړۍ کې ورکړ او بیا به م راخ کړ بس کلکه به شوه دا شه نو پای باندې به کجاوه د ګنو ته وړله پای باندې دومني بورۍ باندې ګوړې دې اړولې وي نو به بیا نه خوړلې نو دې ته په عربۍ کې څه وایي په عربۍ کې ورته وزین وایي تانګ موږ ورته تانګ وایو او والکوب اکواب دي که نه دا جمع د کوب دا مفرد کوب دی نو دغه دا کوب څه ته وایي ما لا اذن له ولا عروه چې د هغې لپاره خوله هم نه وي او لاس کې هم نه وي یعنې داسې مطلب یې دا ګیلاس وي په ګیلاس کې د نیولو ځای نشته که نه او نه پکې د یو خاص ځای شي چې پای خوله کېږي او په دای کې چې کوم دی په جیب کې لاس کې هم شته او خوله پکې شته او دارنګې و اباریقه اباریق معنا ذوات الاذان والعرا چې دا د غوږونو خاوند به ومي او والعرا د ورسره غوټه به ومي لاس کې به پکې ومي دا لوښي به دا او عربا دغه چې کوم دی عربا مسقلة واحدتها عروب مثل صبور وصبر يسميها أهل مكة العرية
واهل المدینه العنیجه واهل العراق الشکیله. یعنی مطلب دا دی چې قرآن وایي چې عربا اترابا، عربا نو معنا څه ده؟ مسکلتن درنې درنې بی او مینه کوونکي به د خپلو خاوندانو سره. واحدها عروب، د دې عروب جمع په عربی کې عروب راځي. د عروب مفرد دی، لکه صبور مفرد او صبر دا جمع ده. یسمیها اهل مکه، اهل مکه دغې زنانه ته چې عرب ورته عروب وایي نو اهل مکه ورته العریبه وایي. څه ورته وایي؟ العریبه. او اهل مدینه ورته څه دی ټکي ته ووایه؟ غین دی دا که نه؟ عین دی او العنیجه ورته وایي. او اهل عراق ورته شکیله وایي. دا د جنتي ښځې یو ډېر لوی صفتو. وقال مجاهد روح جنة ورحاؤنا. منا دې ځای باندې بیا زه یم بس کو قال مجاهدون باندې بس دی خانه وخته شوی یم. مولوي صاحب راغلی ځای سبق ووایه.